المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما قابل قدر مسلمان نور الله سبحانه وتعالى منگو تاسو لا په بدن کې مختلف قوتونه پیدا کړي چې هغه قوتونه به منگو تاسو صحیح ځای کې استعمالوو که منگو تاسو په هغه قوتونو کې یو قوت هم غلط ځای کې استعمال کړه دا به ظلم وي او د ظلم معنا علماء کړی دا وضع الشیء فی غیر محله. نو موږ تاسو نه پکار دي چې دا قوتونه په صحیح ځای کې استعمال کړو. قوت سامعه دا اورېدو قوت دا رب العالمین هر انسان ته ورکوي خو د بعض انسانانو رب العالمین دا قوت واخلي او دا اکثر انسانانو سره قوت وي خو دا به موږ تاسو صحیح ځای کې استعمالوو په دې به موږ تاسو د الله کتاب اورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته خبرې به پرې اورو او یو بل ته د خیر رسولو دپاره به استعمالوو د مظلوم چغه به په دې غوږونو اورو یوازې اورېدل نه بلکې هغې سره به تعاون هم کوو بیا دپاره د افادې او استفادې به استعمالوو د سترګې رب العالمین عظیم نعمت او عظیم قوت هر انسان ته ورکوي دا به هم موږ تاسو صحیح ځای کې استعمالوو دغه رنګې دماغ دی او دغه رنګې دا عظیم نعمت او عظیم قوت الله انسان له ورکړې دا ژبه ده په دې باندې انسان مختلف لذتونه هم محسوسولی شي مختلف خوندونه په دې ژبه معلومي دا یو لیبارټري ده دا پوز هم لیبارټري ده او ژبه هم لیبارټري ده ژبه هم دا معلوموي چې ګوره دا شی تریخ دی او نقصاني دی دا د خېټې د مور ګزاره او چې بدبویه وي نو هغه پوزه معلوموي دا لیبارټري نه الله موږ تاسو ته پیدا کړي او داسې عظیمه لیبارټري ده چې په دې باندې په زرهاو خوندونه انسان معلومولی شي په دې ژبه باندې مختلف لغات استعمالولی شي عربي هم پرې ویلی شي انګلیش هم پرې ویلی شي پښتو هره ژبه په دې یو ژبه باندې ویلی شي د هر لغت نه په دې یو ژبه خبرې کولی شي او دا عظیم قوت الله پیدا کړی عظیم نعمت دی او هر چا سره شته او داسې یو آله ده جارحة الکلام ورته وایي د خبرو یوه جارحه ده چې هډوکی نه لري خو ګوره د دې دا زهر هم ډېر خطرناک دی او هره ګناه چې صادرېږي د ژبې نه موږ چې سوچ کړی دی اکثر دا ګناه کبیره دروغ په ژبه ویلی کېږي که سوچو کې کیزم به دروغ ګناه کبیره ده نمیمه چغلی د دې باره کې چې تحقیق وکړي دا هم ګناه کبیره دو مسلمانان خپل منځ کې جنګول دا کار چې کېږي دا پرې ژبې په توسط باندې کېږي غیبت چې ورته وایي یو مسلمان کې یو عیب نه وي یو عیب پکې وي او کوم شی بیانوي دې ته غیبت وایي یو عیب مسلمان کې شته او کوم شی بیانوي د هغې د اهانت او سپکوالي دپاره دا کوي او دا غیبت چې کېږي دا د ژبې نه کېږي دا هم ګناه کبیره ده او حدیث کې دا غیبت اشد من الزنا دا سخته ګناه ده دغه رنګې افترا په چا دروغ تړل دا هم د ژبې نه کېږي دغه رنګې تهمت دغه رنګې کنزل سب چې ته په عربی کې وایي سب و شتم یعنی هر ګناه ته را اخلو د دې ژبې صادرېږي او هغه په قرآن او سنت کې تلا
قرآن او سنت بتا تر دې نتیجه درکړي چې دا ګناه کبیره ده. علماء کتابونه لیکلي دي الکبائر فرمانه کتاب الکبائر امام زاهبی لیکل نور علماء لیکلي چغلی غیبت کنزل سپک سپوره تهمت افتراء دا ټول ګناهونه چې دا کبائر کې شمار کړي الته حکم لیکل دی دا کبیره ده. غیبت ګناه کبیره چغلی ګناه کبیره دروغ ګناه کبیره تهمت ګناه کبیره یعنی ته جبه چې کوم ګناه وزي د جبه نه ساتلی د وګونو سترګې د خلا یو طرف ته کړه دا به ګناه کبیره نو د دې وجنه شریعت مطهره د جبه د حفاظت د سخت خبره موږ تاسو کړی خلکو د دې شی حفاظت وکړي. زموږ ډېر انسانان دي موږ پښتانه او تقلتو وایي او څوک ته یو څه نوم وایي بس په مخه خبرې کوي لګي څه چې ورشي هغه وایي څه چې بړو غواړي هغه وایي حالانکه دله دا په دې خبره ځان خبرول د پکار دي. رب العالمین قرآن کې فرمایلی دي ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید دا چې د خلینو هر خبره وباسي ما يلفظ من قول دا چې د جبل څه وباسي د خلینو په تیار ملائکه ته حاضر دي لیکي نو که ته هر خبره کې ملائکه لیکي نو که ته غلطه خبره کې دا د لیکي نو ښه خبردار چې په دې جبه خې خبره وکړي نو که انسان په دې آیت باندې عمل شروع کړي دا خبرې به کمې شي او د چا خبرې چې کمې شي عقل یې کامل شي. دیو جن علماء لیکلي دي کتابونه کې وایي کله چې خبرې کمې شي تم العقل عقل پوره شي اذا نقص الكلام تم العقل دا مقولي علماء په دې وړو کتابونو کې راغستې دي. علماء دام لیکلي دي یو حدیث رسول الله راولای چې رسول الله فرمایلی دي من صمت نجا دا حدیث دی څوک چې خاموش او چوپ پاتې شو د سړي ته نجات ملاو نجات یې وموند. او بل ځای کې د الله نبی نه تپوس کوي عقبه بن عامر رضی الله عنه تپوس کوي یا رسول الله من نجاتو دا خلاصې چې سړي ته ملاویږي نجات دا پس ملاویږي نو د الله نبی ته فرمایل چې امسک علیک لسانک دا جبه ته خود نو دا بند وساته یعنی دا خپل قابو کې راولا جب خپل مملوکه کوته مالک شه جب محکومه کوته حاکم شه دا جب سرایت دې محفوظ حفاظت یو یعنی خپل قابو کې دا جب وسات. او دویمه خبره او تدا کړې و چې ور یسعک بیتک کور دې ته فراخش او دریمه خبره او تدا کړې چې وبکی علی خطیئتک بخپل ګناه مر جاړه. عقبه بن عامر د رسول الله ته تفوس کړو چې من نجاتو د خلاصې چې انسان ته ملاویږي دا پسند ملاوي ناغو ته چې امر علیک لسانک دا جبر باندې انصار د حفاظت کوي. یو بل صحابي راځي او یا رسول الله دا څه عمل ما ته اوخه دا څه وکړ چې څه منګول ولګو ما عمل په وکم بد الله نبی ته جبر خو درې او اشاره الی لسانه اشاره له چي دا ورته حفاظت کوي. ډیر مشکلات دي چې بن انسان ته جوړي دیو جن شاعر وای احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان اے انسان دې جبه حفاظت وک تقدل درنکی لا يلدغنك ودن چی انه ثعبان دا خو خامار دا خو اجتهاد چی دی ګور رسول ان شاء الله اقوال د صرف کې راشي. طاووس رحم الله فرمایل چې لسان سبع زما دا جبه چې دا درینده دې درینده ان ارسلته اکلنی چې کله دا ز خپل اختیار ته پریدم دا ما خوري او دا جبه درینده دې زناور سبع هغه درندگانو زناور ته وایي چې خلق ماته حیوانات ماته وي او دا هغه حیوان دی هغه درنده دی ان ارسلته اکلنی کله چې دا ز خپل اختیار ته پریدم ما چی ما خوري او په دې وجه دې چې حفاظت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابو ته ډیره توصیه کوي او دا وتر چې دې چې حفاظت کوي. یوسف د الله نبی ته تفوس وش ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي الله نبی ته تفوس شو ای المسلمین افضل کوم مسلمانان بهتر دي غوړي الله نبی جواب کې فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده دا یو جامع حدیث ته ډېر مشهور دی وای هغه مسلمان ډېر غوړه دی چې د چا د جبې او د الله ست zarar نه خلق په امر کې وي دا مسلمان غوړه دی. الله نبی نشنا جواب
من سلم المسلمون من ویلے من کی تعمیم دے من کی خزم داخل دے نرم پکی داخل دے من کی بادشاہ داخل دے گدام پکی داخل دے من کی غنی او فقیر تو پدے من کی داخل دے چې هر څوک د هغه ته جبې او د لا ضرر نه خلک په امن کې وي که هر څوک وي که رنګ یې هر څنګه وي د هرې قبیلې سره تعلق وي دا کامل او پوره مسلمان دی او د چا د جبې او لا ضرر چې خلکو ته وي د ضرري سره دی د دې علما وایي مار لړم به نه جوړې خلکو تکلیف مه ورکوه په دې باره کې دومره حدیث ده بس هغه مشت نمونه خروار چې ورته وایي